چې یو سړی روزهدار دی او د ورځې په روزه کې د ده نه ير دی د یا خوراک وکړو یا اسکاک وکړو چې زما روزه ده په ير باندې خوراک وکړو نو د روزه ماتېږي که نه ماتېږي او کفاره پې لازم ده که نه ده لازم نو چې چا په ير باندې خوراک وکړو یا اسکاک وکړو نو روزه هم نه ماتېږي کفاره پې هم نه ده لازم لیکن چې کله ورته رایات شو نو چې کوم خوراک ورسره دی نو هغه به ټکي بیا به نور خوراک نه کوي د دې سره یو بله مسله ټل کوو مسله داسې ده چې یو سړي ته یاد دي چې زما روزه ده خو ده چې دی بې اختیاره د ده نه څه شی تېر شو مری ته لاړ په کته نو ګوره دې دا نه وایي چې دغه دا بله مسله به قیاس کومه چې خیر زما نه یې روما کړی دی نو کو ده ته یاد چې زما روزه ده خوراک ته بې اختیاره لاړ نو روزه یې ماته کفاره پې نه لازمیږي په روزه کې فرض غسل به څنګه کوي کم غسل چې واجب شي په سړي باندې دا به څنګه کوي نو دغه غسل په دې کې به غرغره نه دغه موږ چې غرغړه وایو پوزې ته اوبه به رسول نه په دې کې یو سوال بیا دا راځي چې غوږ ته اوبه واچوي یا پوزې ته اوبه واچوي نرمۍ ته ورسوي یا په نوم کې اوبه واچوي نو د دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي نو په فرض غسل کې که یو سړي غوږ ته اوبه واچولې د نوم پای کې خبره نه کوو که نوم ته چې اوبه واچولې نه یې سره خو نه ماتېږي هغه دننه ځي نه خو چې چا غوږ ته اوبه واچولې او دا دننه لاړې او مزغو ته ورسېدې د دې سړي روژه ماته ده او کفاره پې نه ده لازم روژه یې ماته ده چې غوږ ته اوبه لاړې او دننه ورسېدې مزغو ته نو څوک چې په خوړونو کې لامبي اوس خو څوک نه لامبي خو څوک چې په خوړونو کې لامبي نو غوږونو ته اوبه ځي پوزې ته اوبه ځي دوی یو هم روژه نه کېږي ټولې ماتې دي ښه د غسل په وخت کې یا د اودس په وخت کې چې سړی خوله کنګالي یا هسې چې دی نو بې اختیاره خولې ته اوبه لاړې او په کته تې تېرې شوې احتیاط خو پکار دی په لامبلو په اودس کې لیکن ده ته یاد و چې روژه مې د احتیاط یې کوو خو بې احتیاطه نه لاړې په کته اوبه نو روژه ماتېږي که نه ماتېږي که ده ته یاد و چې زما روژه ده او بې احتیاطه ترې اوبه لاړې په کته نو روژه یې فاسده ده او کفاره پرې نه ده لازم